اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا یو حدیث مبارک خیرون پاتې شوی دی. یو حدیث وړاندې رسته شوی دی 1413 نمبر حدیث هم ویلی دی او 1413 نمبر حدیث پاتې دی. هغه نن وایو 1629 نمبر. وعن ابن عباس رضی الله عنهما، دا 1629 نمبر حدیث د سیدنا حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی. صحابو کې د قرآن شریف ماهر صحابي دی، ترجمان القرآن، رئیس المفسرین ورته ویل کېږي. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما او ستا او د ټول امت د طرفه بهترینې بدلې ورکړي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه په طائف کې دفن دی. اول دل چې موږ طائف ته لاړو نو د دوی قبر مبارک ښکارېدو، او دا اوس چې بیا لاړو طائف ته نو هغې ته داسې 8 فوټه دیوال وهلی و. هلکه دا ولې؟ وایي دا ستاسو د ملک خلک راځي، پاکستان، هندوستان، د دې خطې والا خلک، ایشیا والا، وایي دوی ترې نه خاوره چلوي، برکت دپاره ترې نه خاوره راخلي. نو خو لګاتار خلک یې که نه ځي، نو چې یو چونډی هم راخلي نو بس صحیح ورته دیوال ووهل. او غټ جومات هم ورسره جوړ دی، جامع ابن عباس رضی الله عنه. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی لا یخلون احدکم بامرأة. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دے، ہدایت دے، تعلیمات دی، رہنمائی دا. اخلو بے قبلو بے کر انشاءاللہ ما ہوتا امتیانو ته وایي که نه، وی لا یخلون احدکم، په تاسو کې دې هېڅوک ځان له نشي، په تنهایه کې دې نشي، بامرأة پردی زنانه سره، پردی تورسرې سره، الا مع ذي محرم، مگر ورسره به محرم وي. دغې زنانه سره پلار، خر، تره، ماما، وراره، خورایې، ورور، خاوند، نیکه، نوسې، دا محارم دي. دي کې به ورسره یو کس خامخا کله د ضرورت په وخت کې ضرورت دی، یو زنانه چېرته کې ځي د خپل کور نه هسپتال له ځي، مړي ژوندي له ځي، رکشه کې ځي، ټیکسي کې ځي، نو دا د رکشې او د ټیکسي مجلس چې دی دا ځان له دی بیل دی. دې کې به ورسره خامخا محرم ورسره وي، نو بیا دغه ډرایور که پردی سړی هم وي ورسره تګ کولی شي. دغه شان ډاکټر دی، یو د ډاکټر انتظارګاه ده، د زنانو بیله ده، د نارینو بیله انتظارګاه ده. هم د یو ډاکټر له نارینه مریضان هم ورځي، زنانه مریضان هم ورځي. نمبر په نمبر اردلي ورته غږ کوي. نو د هغه کوټه او کلینیک کوم ځای کې چې د مریض چیک اپ کوي هغه ځان له ځای دی. اوس د دې ډاکټر صاحب دپاره او د دې مریض دپاره، د دواړو دپاره د نبي علیه السلام تعلیمات دا دي چې دا زنانه به اله د ډاکټر دې بیل ځای ته ورځي چې کله دې سره محرم وي. محرم څوک دی؟ چې چا سره نکاح نه کېږي. دا خپل خاوند هم پکې دی، پلار، ماما، نیکه، تره، وراره، خورایې، نوسې، دا محارم دي. دې کسانو کې به ورسره یو کس ورسره ځان له کېږي به نه. اوس وګورئ زمونږ د پاک پیغمبر څومره ښکلي پاک تعلیمات دي چې کوم کس پې عمل نه دی کړی، کومې معاشرې پې عمل نه دی کړی، هلته څومره فسادات او خرابیانې پیدا شوي. او که زمونږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حیا نه ډک په دې تعلیم باندې عمل رالو، نو د ډېرو د اوسو د ډېرو مصیبتونو نه به زمونږ او ستاسو حفاظت وشي. الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي.